ما ته د زړه په کور کې کور جوړ کا مړه ته مې د خپل سترګو تور جوړ کا او زه خو مې نیم څه ګناه مې کړي زه خو مې نیم څه ګناه او په جار نارې قسم یو شور جوړ کا او بلا داغونه دې په زړه را کړي خیر دې یو څو پې ګله نور جوړ کا او ښه راته پته دی حیران دي ډېر دي ما پې ستی که خیر دې زور جوړ کا او مړه ستا د حسین حسن دوران به تیر شي یو ځل چکر زمونږ په لور جوړ کا او نن دې پرشه د ټول به ګوري درته نن دې پرشه د ټول به ګوري د سترګې کتورې ټنګ ټکور جوړ کا او امیر صادق ټول پې وسوځوه سپین بې وفاوي اشنا تور جوړ کا بابا څنګه طبیعت ښه دی الحمدلله بابا خپل تعارف را سره وکړه زما نوم امیر صادق جلبیوال دی او وایس پاکستان نماینده خصوصي راولپنډي اسلام آباد او د کې پی کې نیوز ما سره د تاسو فیسبوک باندې کته شي زه یو شاعر ما 19 واډه مې غشتي دي تاسو امیر صادق جلبیوال چې ولیکئ نو زه به درشم خو د غریبۍ په وجه به درله یو شعر ووایم د دې مهنګایي په وجه باندې چې غریبۍ یې مو درولې سم په اور کې نه به هر د کېناستی شم نه په کور کې او مهنګایي د یو خرچه نه پوره کېږي قرضدار راپسې هم راځي په زور کې او چې د چا کوڅې ته لاړ شم راته وایي زه زړې غواړم ته سوال زما نه نور کې نو کله ګوټ کې کښېنم ځان ته په ژړا شم د یوې ټوکړې درک مې نه وي شګور کې نو ربه دا د میر صادق دلته کې حال دی چې لا نور به ورسره څه کوې ګور کې خو که ته زر کاله ژوندی نو خیر پناه ده دروغ نه دي حقیقت زما وینا ده او مال دولت به درنه دلته پاتې کېږي ارام مه جمع کوه غټه ګناه ده او ګران منزل مخې ته پروت دی بیا به څه کړي ډېر تلاړ الارماني دغه دنیا ده او یو انسان دی چې ناشکره په دنیا دی بل د هر یو شي په خوله د رب ثنا ده او که په څه چې چا توبه کړ نو رب رحیم دی د بخلو یې اسانه یو بانه ده او د رحمت جولۍ به ډکه درته درکي ورسره ډکه د رقم خزانه ده نو امیر صادق دا رشي حساب به کېږي د هوري شړشم په شانتې که دانه ده زما ګرانو محترم اورېدونکو یو کیس کېږي په دې علاقو کې داسې کیس روان دی چې ماشوم یې سره بدکاري وکړي او بیا چې دی نو مړه کړي د هغې په باره کې ما یو میسج لیکلی دی د خلکو ته عوامو ته یې ډالۍ کوم چې ظالمه خوار شي دا د ډېر د لعنت کار کړی دی د یو ماشومې سره تا چې داسې کار کړی دی او دا معلومیږي زناور اخیرت نه مني د رب رسول خو ماشومانو سره پیار کړی دی او ستا په سینه کې ښکاري زړه چېرته د کاڼي جوړ دی په کومو لاسو تا په دې باندې ګزار کړی دی او جاهله ته چېرته په کور کې جاهله ته چېرته په کور کې خور او مور نه لري نن هرې مور درته په کور کې ډېر ازار کړی دی او داسې ماشومه چې د خپل ګناه خبره هم نه وه خو ستا بد خیالاتو نه جوړ دی چېرته انکار کړی دی او د دې ماشومې په مرګ نن ټولې دنیا وجړل ای بې غیرته دا دې کوم قسم لکار کړی دی او یم حیران چې دغه مور باندې به څه تېرېږي چا چې تمام عمر د دې بچی مدار کړی دی او زما آسما زما زینب زما حوضنور زما سنګل باندې به څوک ودوي ستا د راتلو مې ډېر بې کچه انتظار کړی دی او دا څنګه مخلوق د بې ګناه چې مسلمان قتل کي په آخرت کې ځان ته غم هلته د نار کړی دی او دا زلزلې په مونږ دنیا کې دلته ځکه راځي وایي چې سم شی درته ډېر صبر غپار کړی دی نو امیر صادقه داسې خلک د حیوان بتر دي داسې بیان مې په قرآن کې کردګار کړی دی ډېره مننه امیر صادق جلبیوال ډېره مننه ژوندی اوسې بابا ژوندی اوسې بابا جانو کرونا بیماری دکانداران هم بند هفته دو چټیانې د دې هم بې وسیله غریبي یو صاحب وایي چې یو شعر وایه جاوید اقبال صاحب نو ما له یو شعر وایه مزاحي دی خو لکه خفه کېږئ به پې نه نو ما به له ډي پي او صاحب حقیقت وایم که مجاز وي نه حقیقت وایه مې دلګان که چېرې سلو کې 50 وې نو ما به یو دیکه کولې اوس به خلاص وې څه وو ډېر ښه پوهېږو ډېر ښه پوهېږو د دې مهنګایۍ نه دی دغه نه او خو لکه بس مطلب دا دی څه ویلی شو نه ځکه چې دې خوا د مهنګایي ده اوړه کم ځای له ورسېدل او دغه له خلک ډېر او لا چې پې دوکان هم بند کړي چې دا به زه به نه کوم نو د دې مونږ په مطلب نه پوهېږو چې دا څه دي ریب باره کې اوس یو خبر وکړه شعر دې وویلو ماشومانو سره زیاتې کېږي ظلم کېږي ډېر ښه شعر دې وویلو آیا دغه شعر به دا خلک اوري دغه سربراہ دغه مشران به د ستا دا شعر زه وایم دا ما چې کومه شاعري وکړه چې لکه شاعري خو ما سره ډېر شی ده لکه خلاصېدو واله نه ده ځکه چې تاسو فیسبوک باندې زما د امیر صادق جلبیوال ووینئ نو ما له کرنیل جرنیل انټیکرپشن ډایرکټر جنرل آی جي
په اسلام آباد نه ملوستۍ کې مې هیواد اخیستی دی اوس ولیکئ په فیسبوک باندې امیر صادق جلبیوال ولیکئ نوم به سرچ کوئ خامخا زه به در سره راشم زما خو داسې چل دی چې وایي لا مې زخمونه د زړګي پر هر پراته دي ډېر ارمانونه مې په زړه د تېر اختر پراته دي او زمون کچه کورونه روان کړل د بمو په لګو دا دهشتګر مې ټول د سیر مې په نظر پراته دي او ما ته د سر لاندې بالغ مږ د څنګله ښه ده وطن روانېږي ډېر غمونه مې په سر پراته دي خو لوګي دي په هر ځای کې ماښامونه جوړ دي ملک تباه کېږي غرغنډي دي افتونه جوړ دي د ښار کوڅو کې خاموشي د څه مزې نشته کم خواته لاړ شو په هر ځای کې سره اورونه جوړ دي نو بیا راته ښکاري چې په ښار کې دماکه شوې ده بیا راته ښکاري چې په ښار کې دماکه شوې ده خو په چا خلاصېږي چا دپاره دا بمونه جوړ دي نو نن پکې بیا د چا د ژوند ملګری ګور ته لاړو بېواکو خلو باندې چې داسې فریادونه جوړ دي نو مرګور ویښ شي دهشتګردو پاکستان تباه کړو زمونږ په وینو آباد شوی ګلستان تباه کړو پته یې نشته چې دا څوک دی او څه غواړي زمونږ چې بې کسوره ژوندون د هر انسان تباه کړو او د ژوند کښتۍ به خیر په ډوبېدو راشي ته ګورې نه دشمن د لوښې په توپان تباه کړو او ما ته زما لالیه بس د نور بنګړي مه راړه دلته په سوات کې چا زما د پلار مکان تباه کړو او کلي ته مه راځه هر وخت دې دماکې کېږي دلته سوات هلته هم افغانستان تباه کړو او د سرې ډولۍ مېرمن دلته په ارمان کې لاړه دې ظالمان ورته دلته هر ارمان تباه کړو نو مونږ خو امن غواړو دلته خوشحالي غواړو د څو پیسو په لالې دلته مو خپل ځان تباه کړو ای جلبیوال صادقه خیر به د الله نه غواړو ډېر تالیسټو پاکستان مو په زبان تباه کړو زمونږ مدرسې بند زمونږ سکولونه بند زمونږ کالجونه بند زمونږ د دې بچونو نه به هیرونیان چرسیان بانګیان څنګه چې یو بچی یو کال خواري وکړي په سکول کې او دی لاړ شي بسته یوسي او دی درې ورځې د سکول نه پاتې شو د دغه د کال خواري لړه دا یو ګیم د مونږ سره دا بچي نه دي دا بچي د تعلیم نه که تعلیم چېرته کې ښه نه وي دنیا کې جیازونه به بیا نه تلل په هوا کې په تعلیم باندې انسان نه انسان جوړ شي ټول مارغان ورته دوا کوي هوا کې او د تعلیم نه چې څوک دلته کې محروم دي نو په نالو کې به ځای ناست وي په ګیا کې به ډېره ژوندي اوسې بابا ډېره مننه ژوندي اوسې والله شهري نن سبا فرمان کسکر راغلی دی نو د داسې خلکو شهري څوک نه اوري الله دې وکړي چې د بابا شهري دغه خلک ووري ډېر سبق پکې پروت دی بابا ډېر سبق پکې پروت دی ان شاء الله تعالی چې خیبر والا خیبر کې ما یو پروګرام کړی دی بیا خیبر والو ما له ټلیفون وکړو چې یاره صادق صاحب دا کسکر وایي چې زه د هغه شاګرد یم نو د الله په نوم مې د قسمي کې یا مې لیدلی او نه او یا یې پېژنم زه ورپسې یو ورځ تلم نیک مې ځان سره وړی وخپله ما یې زه به ده کې لرګی منډم خو په ګوتو نه دی راغلی پټ شو رانه کلي له ورپسې تلی یم ګوره زما غزل کې به م یو شی پروت وي واورئ وایي ما ته د زړه په کور کې کور جوړ کا ما ته د زړه په کور کې کور جوړ کا مړه ته مې د خپلو سترګو تور جوړ کا او زه خو مین یم څه ګناه مې کړي زه خو مین یم څه ګناه او په جار نارې قسم یو شور جوړ کا او بلا داغونه دې په زړه را کړي خیر دی یو څو پې ګله نور جوړ کا او ښه راته پته دی حیران دي ډېر دي ما پې ستی که خیر دی زور جوړ کا او مړه ستا د حسین حسن دوران به تیر شي یو ځل چکر زمونږ په لور جوړ کا او نن دې پرچه د ټول به ګوري درته نن دې پرچه د ټول به ګوري د سترګې کتورې ټنګ ټکور جوړ کا او امیر صادقه ټول پې وسوځوه سپین بې وفاوي اشنا تور جوړ کا تور بابا جانو ژوندي اوس انشاءالله راځم بالا او سپیشل ملاقات سره کوم انشاءالله دغه نمبر دی راځم بالا بابا جانو کارت مې درکړو او بالکل کارت راکړم انشاءالله راځم بقدر بندو یو بابا را سره ملو شو دی بازار کې ما کوریج کولو ما تی راشي زر د یو څو خبرې کوم والله د بابا هر شعر کې د بابا هر خبره کې درد احساس د پښتنو لپاره یو خم میسج دی قدرمندو دا بخوالي شاعران دا تکړه شاعران داس خلک سپورټ کول پکار دي